باطل ولاړی یو طرف ته رڼایي مقابله کې به تیاره ولاړی ځکه دا دنیا کمبینیشن اف اپوزټس حرکت او حیات په دې باندې ډیپند دی چې دوه مخالف قوتونه یو بل سره ټکراوي خبره دې کې رااله نو ستیزه کار نو الله تعالی فرمایي اوس اهل باطل بس کوي د خدای د دین رڼا د خپل خلو په ناپاکو پوکو باندې ختمول او مړه کول غواړي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم شاعر فرمائی چې نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دا اهل باطل غواړي چې د خدای رڼا یا د خدای د دین رڼا د خپل خلو په پکو باندې ملکی خو ماته وګورئ دا بل رڼا ده که نه لاټین یو زمانه کې یا ډیوه وه نو چې مونږ به مړه کوله لاټین له هم دا اوچت کړ مړه به شو ډیوه هغه اوپن وه مړه به شو خبره ذهن کې راغله په پکي باندې خو اوس دا بل دته لګیا شه د پوکي په ځای ورته پکې ولرو د پوکي په ځای ورته پکې مړی یې نه یې مړی وجه ځکه دا پروټیکټډ دی څه پروټیکټډ دی دا محفوظ دی نه الله تعالی وایي زما دین پروټیکټډ دی ستاسو پوکي هغه سره څه کولی شي اهل باطل به لګیایي خو اهل باطل ډېر رڼا سره څه کولی خو نه شي مونږ هسې کله کله داسې بس جي دین ته ډېر خطره ده هېڅ خطره ورته نشته دین ته څه خطره تاسو ځان مه کمزوره کوئ دین ته خطره نشته ځان مه کمزوره کوئ لږ زور سره وایئ دا خطره اصل کې مونږ محسوسه نو مونږ دین ته لویه خطره ده دا مونږ ته خطره ده صحیح شو دا دین ته لویه خطره دا مونږ ته خطره ده عزیزانو عرض میں کو کہ اللہ فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کافران غواړي دشمنان دین غواړي چې دا الله د دین رڼا د خپل خلو په پکو باندې مړه کړي والله متم نوره خو الله تعالی به اتمام د دې خپل رڼا کوي ولو کرہ الکافرون اگر چې د کافرانو زړه چوي خو بیا به هم دا دین تامیږي هو الذی ارسل رسول